أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها دا سورة نازل کړي دي مونږه وفرضناها او لازم کړي دي مونږه احکامات د دې وانزلنا فيها او نازل کړي دي مونږه په دې کې آیات بینات احکامات واضحه لعلكم تذكرون چې تاسو ته نصیحت واخلئ الزانیة والزانی زناکار خزا او زناکار سړی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده او دی وایلی شي هر یو په دې کې سل دورې ولا تأخذكم بهما رافة او دی ننیسی تاسو لره په دې باندې ترس فی دین الله د الله په حکم کې ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کچری یقین مو وی په الله او په آخرت باندې وليشهد عذابها طائفه من المؤمنین او دې سزا ته راجم کړی شي یو پورا جلسه د مؤمنانو الزانی لا ينكح الا زانیه زناکار سړی نکاح نه کوي خو زناکار خزی سره او مشرکتن یا مشرک خزی سره والزانیت او زناکار خزا لا ينكحها پنکانا علی الا زان خو صرف زناکار سړی او مشرک یا مشرک سړی وحرم ذلك على المؤمنین او دا حرام کړی شوی دی د فار د نکاح په مؤمنانو باندې منګه سورہ نور شروع کو سورہ نور د ترتیب په لحاظ سره 43 نمبر سورت ته د قرآن مجید او د نزول په لحاظ سره 102 نمبر دی یعنی دا په اخیری سورتونو کې دي قرآن مجید ټول 114 سورتونه دي او دی پکې 102 نمبر باندې دی رستو د سورہ حشر نه نازل شوی دی مدنی سورت دی ټول ټال پکې سلور شپېته آیاتونه دي او 9 رکوګانی دي پکې چې تقریبا 1400 او یو شپېته یا د یو قول مطابق شپېته کلمې دي او 15600 او اتیا یا په دویم قول کې 15600 او یو اتیا حروف دي پکې پدې کې دته سورې معاشره ویل شي پدې کې د معاشرې د سمولو احکامات ذکر دي او چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ شام ته او یمن ته خپل گورنر اولیګو نو خط وته ولیکو په خط کې وته وی چې په زنانو باندې سورې نور یاد کې او احکامات په ولولې پوهه کې پی او په نارینو باندې سورې توبه یاد کې او ویلولې پی ځکه چې په سورې نور کې د زنانو احکامات تداغي د حیا او د اغي د اخلاق او د آداب او په سورې توبه کې د جهاد ذکر دی نو د جهاد تعلق د سړو سره دی نو په دې وجه باندې عمر رضی الله تعالی عنہ اغي کې د سورې نور د لوستلو او د ازدکولو حکم کو او په نارینو باندې د سورې توبه او حضرت عائشہ بیبي بوي دا د اغي قول دی چې مسلمانانو لپاره دي چې د خزو د پاره چتونه نه جوړي چې دوچته او دریچته بنگله ولا جوړږي پاغي د سورې نور زده کی زکه چې د سورې نور کې آداب دي پدې کې حیا ده پدې کې اخلاق دي نو انسان ته ضرورت او بیا زنانه ته ضرورت د حیا او د اخلاق دي د بنگلو نه دي الله پاک په دې صورت کې فرمایي سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات دا یو داسې صورت دی چې مونږ نازل کړل او لازم کړی مو دي احکامات دي او په دې کې مونږ هر قسمه واضح احکامات را لګلي دي لعلکم تذکرون خایږي چې تاسو ته نه یعنی اے مؤمنانو چې تاسو د دینه نصیحت والے او په واضح احکاماتو کې احکامات کم یوړم به ذکر شو الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده زناکار خزا او زناکار سړی دی او اهلی شي اتیا دوری
ولا تأخذكم بهما رافة او پدید ترس را نشستاسو فی دین الله د الله په حکم کی ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کستاسو په الله او په قیامت یقیني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين او را حاضر دی کړي شي ډله دی جوړ کړي شي ګڼه دی جوړ کړي شي د دې د سزا په وخت کې د مؤمنانو لومبني پدې کې یو خبره صرف د دې الفاظو په باره کې به وګو مختصره غونټه کې چې اکثر مفسرین دا قول ذکر کړی دی او اکثر زمونږه چې کوم د تفسیر عالمان دي اغیم دا وی چې الزانیه والزانی پدې کې د زانیه او زانی دا زکه مخ کې چې کم دینو پدې کې الزانیه زکه مخ کې رااله دا خزه چې د خزي خواهش سی وای د هغه خواهش سی وای د هغه شهوت سی وای په دی وجه الله پاک هغه مخ کې ذکر کړه او الزانی د سړی هغه لګین هغه رستو ذکر کړه او والسارق والسارقه رستو را روان دي غلاګر سړی او غلاګر خزه نو پای کې غلاګر سړی زکه مخ کې کو چې غلا کول دا د جرأت کار دی نو بهادری په سړی کې او خزه چې کومه ده په هغې کې بهادري نه نه که هغه غلا وکړي نو خیر دی دومره مسله نه جوړوي دا غلط تفسیر دی مفسرین وی خاص کر روح المانی کی محمود علوسی سے تفسیر کبیر کی امام رازی سے او نور معتبر تفاسیر لکه تفسیر دغه چې کم دی نو په د دې نه علاوه ساوی جمل کی مفسرین او مدارک او تفسیر قرطبی کی اگی دا قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی چې کچره خواهش د خزه سیوا وي نو الله پاک به خزه ته ویلی چې سلور خوندانو کا نو سړی ته ویلی خزه ته نه دی ویلی دا دلته کې خبره د خواهش نه ده چې مونږه په دې خبره دالګو چې دا د خواهش خبره ده په دې وجه خزه مخ کې ذکر شو او سړی رستو ذکر شو نه سړی دا الله وی تسلور کا فن کې هما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هغه در سلور حکم کوي نو مقصد دا دی هغه تاب لري شي او د خزي دا تاب نشته ځکه خزي ته صرف د یو دغه اجازه ده دلته کې دا خبره دا د حیا ده د دې حیا په وجه باندې الله پاک دلته کې خزه مخ کې کړی دا او سړی یې رستو کړی دی حیا په دې کې څه ده په خزه کې الله حیا ډیره چولې ده د سړی په نسبت او هغې ته د تحفظ ذریعې او پردې هم ډېرې جوړې کړي دي پرده کې پټه ده هغه ته ویني نه د هغې هغه سترګې هم ته نه ویني د هغې هغه مخ هم ته نه ویني او په زنا کې خو ټولې کپړې لرکول غواړي نو چې داسې یو بنده چې هغه له دوره تحفظ ورکړي شوي چې د الله له طرف نه پکې هم حیا پیدایي بیا د حیا هغه ټولې فردې به مجهولې شوي او د هغې نه باوجود هغه داسې یو د بې حیایۍ کار کوي نو دا ډېر زیات لوی جرم دی نه الله مخکې ذکر کړه چې دې له خو ما تحفظ ورکړی او د هغه تحفظ نه باوجود دا کارونه کوي نو زجرن الله مخکې ذکر کړه چې الزانیتو او سړی چې د هغې په نسبت باندې سړي ته چې کم دی نو هغه کې چونکې د هغه خلط ملت ډیري نو د هغه دپاره جایز خو نه ده خو د ښځې په نسبت باندې د هغه حیا کمه ده ځکه چې ښځو ته الله پاک وي سترګې ښکته کړي چې کله زمونږ اسمبلی کې دا خبره راله او یو مولانا صاحب پاسېد او هغه پې دا خبره وکړه چې یاره دې ښځو ته په دې اسمبلی کې بورکې اچول غواړي ځکه چې الله پاک وایي چې یغضضن ابصارهن ویدنین جلابیبهن تاسو سترګې ښکته کړئ او تاسو په ځان باندې پړوندې راواچوئ نو هغې په یوه زنانه پکې پاسېده منبره وه او هغې ووی چې کوم مولان هغه د زنانو نه الرجیک دي او یا کوم سړي د زنانو نه الرجیک دي او میډیکلی انفیټ دي هغې د بورکې په سر کړي زنانو نه ولې لوپټې په سر لرې کوئ زمونږ د حیا حالت نن سبا دې ته رسېدلی
ولې موږ کې د دین هغه مینه نشته، موږ کې د دین زده کړه نشته. لکه څنګه چې میری جسم میری مرضی راووتو چې بای بس د چې کوم ځان سره نه بکوم د بل چا پکې څه کار دی، زما په جسم کې د چا څه کار دی. نو چې مولانو یې مخالفت وکړو نو هغوی د مولان خو ډېر بېغیرته خلک دی چې مونږ ته جسم ښکاره کوو، دوی وایي نه جسم هم پټ کې، نه پټ کې، نه پټ کې. دا بېکاره دي. نو د هغې په جواب کې ورته مولیانو ووایي چې چونکې د دې صرف کلمه ویلې د دې دین زده کړه نشته، دې د دین معلوم نه دی چې دی له دین څومره تحفظ ورکړی دی او کوم ځای ته یې رسولی ده. نو په دې وجه دی دا خبره کوي. که دې دین زده کړه بیا به دې داسې نه وایي. ولې کله چې سړو ته د دې خبرې پته ولګېده چې بای دا میری جسم میری مرضی والا دا خو هغه خلک دی چې الله پاک وایي چې الزانی لا ینکح الا زانیة. ما یې ترجمه وکړه، د دوه ترجمې دي چې زناکار سړی هغه نکاح نه کوي خو زناکار ښځې سره، او ورپسې دی او مشرکتن یا مشرک ښځې سره. نو مشرک سره خو اسم نکاح جایز نه دی. نو دغه ترجمه چې مونږ کوو نو په دې کې اشکال پیدا کیږي. په دې وجه مونږ ترجمه وکړه چې دا قول چې کوم دی نو د ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی. ستاسو د پوهې دپاره زه صرف یو قول رالم، په دې کې 12 اقوال دي، خو بیا هغه نور د ذهن نه وځي چې په کوم باندې نن سبا فتوا ده. هغه د ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی. هغه وایي دلته کې د نکاح نه مقصد وطئن دی، یعنی دا زناکار سړی چې دی دی که زنا کوي نو زناکار ښځې سره به کوي، سمې ښځې سره دی زنا نشي کولی. ولې فدې باندې تحقیق شوی دی او هغه خلک چې هغه ګړي بيزې ساتي. دا بعضې خبره به زما د خولې نه داسې وځي چې به د محفل مطابق ني، خو زه د پویولو کوشش کوم، زما پکې نور څه غرض نشته. نو هغوی چې کله ګډه یا بیزه هغه ګډ لا یا چیلي له بوځي، نو چې تر څو پورې هغې لکۍ نه والي چیلې یا ګډ خو دې ورته ورنږدې شي، هغه به له اجازت ورکوي چې او دې وخت کې سیګنل ګرین دی، نو پس د هغې نه به ول هغه خواته کېږي. دقه شانتې زنا هغه د ښځې له طرف نه کېږي، ښځه دې راضي نه څوک دې ورسره زنا وکړي. دا د منلو خبره نه ده. د دې قائد اعظم په وخت کې چې هغه لا ژوندی و، الله دې وبخي، ځینې کارونه ډېر سم کړي او وکیل هم خطه کړی و. په دې کویټه کې یو کیس راغلی و، په هغې کې یو زنانه دا دعوه کړې وه چې یاره ما سره چې کوم دا زنا شوې دا زنا بالجبر ده، دا زما د خوښې نه ده، دا دوی ما سره په زوره باندې دې کس زنا کړې ده. او هغه وایي چې زه دې ته خواته نږدې شوی نه یم، دا په ما باندې الزام لګولی دی. چا ورته ووایي قائد اعظم سره پې خبره وکړي. قائد اعظم چې کوم دی نو هغې راله په هغه پسې، هغه ته یې وایي دغه شانتې کیس دی زمونږ، دا زنا ما نه ده کړې، دي وایي دا زنا بالجبر ده. هغه ورته وایي زه به دله کیس وګټم خو ماله به فیس پوره راکړې، او چې زه راته څه وایم هغه شانتې به کې. ورته وایي صحیح ده، پیسې وی واله خو د دې مسلې نه هم بچ کا. او ورته وایي ته چې کله عدالت ته راځې که نه نو ګوډ راشه، په دې خپه باندې ګوډ شه، ته خو روغ یې که نه، په دې خپه باندې ګوډ راشه. زه به دنه تپوس وکړم یا به دنه جج تپوس وکړي یا به دنه د هغوی وکیل تپوس وکړي چې بھائی سیده ګرځه، ته خو تر اوسه پورې بار سم ګرځېدې. نو ته به ورته په جواب کې ووایې چېرې زه کله دې له خوا ته نږدې شوم دې ما له لته راکړې ده، دا غلطه باندې زه ګوډ شوی یم، بس نور زه پوه شه زما کار پوه شه، بس ته به صرف دا وې. دا د تاریخ لیکلې فیصله ده. بس وی هغه عدالت چې ولګېده کله هغوی حاضر شو، هغه کس چې کومه باندې الزام و هغه ګوډ راغی. نو هغه جج ورته وایي چې اوس خو چې زه راتلم بار ته ټیک ټاک وي، فراډي سیده ګرځه. نو هغه ورته فورا وایي چې جي زه واقعي چې روغ وم، خو زه چې کله دې ته خوا ته ورنږدې شوم دې ما له لته راکړه، دې ځان بچ کو زمانه لته یې راته راکړه. وایي د هغې هغه موکل پاسېدو، وی ورته وایي ته بلکل دروغ وې، دې جینۍ دله بلکل لته نه ده ورکړې. قائد اعظم ورپسې پاسېدو چې چونکې دې خو ومنله چې ده ورله لته نه ده ورکړې که نه کیس خو صفا دی، دا زنا بالرضا وه، که دې زنا بالجبر و دې به ورله لته ورکړې وه، دا زنا بالرضا و دې ورته هېڅ هم نه دي ویلي. لہذا دا سزا په دې دواړو باندې تقسیم کړي چې د الګ له تاسو سزا ورکوي، د جینۍ له هم سزا ورکوي. بس وایي ورته وایي چې موږ خپل کیس واپس الو، خپل کیس واپس واخیست. ولې په دې یو خبره باندې
چې بای دا نه کېږي بغیر د رضا نه، رضا به لازمن پکې. په دې وجه الله پاک مخکې زنانه ذکر کړه چې په هغې کې حفت سیوا دی، پای کې عفت سیوا دی، پای کې حیا سیوا ده. نو که چېرې هغه نه غواړي نو هغه له نارینه خوا ته نشي ورنږدې کېدی. خو دا خو د هغې رضا وي، چې د هغې رضا وي نو پس د هغې نه به چې کوم دی نو دا کار کېږي. لکه د قائد اعظم دا خبره د هغه په ذهانت کې بس یو خبره بله کومه، په چې کله پاکستان لا نه و آزاد شوی په هغه وخت کې د بار ملکونو کې یورپ کې چې کوم خلک اوسي هغوی ته د دې خبره ښه پته ده چې هلته کې چې تا باندې ځای خرڅوي نو په هایټ کې 25 فوټه پورې هغه تاله درکړي، د 25 فوټ د پاسه به بیا هغه د مالیږي، نو مالیږي بیا خرڅولی شي، بل چت بیا د مالیږي. ته به چې کوم دی نو د ځمکې نه والي در 25 فوټه پورې خپله آبادي وکړي، د 25 فوټ نه پس به بیا ستا حق نشته چې ته بې بله کې اب بیا مالک کوي، دغه شانتې به بره بخیږي. نو مسلمانانو ځای واغستو د جومات دپاره، نو چې مسلمانانو کله لیکل وکړه هندوان پرې رالو هغوی ورته وایي د پاسه چت به زمونږ وي، دی جومات جوړ کړو موږ به د پاسه ځان له مندر جوړو. مسلمانانو سره فکر شه، خو د هغه دور مسلمانانو که نه، اوس خو نن سبا چې کوم دی نه موږ به جومات کې دوپړی باجې لګو، هغوی وي دا به څنګه کېږي چې جومات کې موږ مونځ کوو دپاره چې کوم دی نو هندوان خو خو ډډم زامن دي، هغوی خو به دوپړی باجې وي هر وخت. فیصله په دې وشوه قائد اعظم پسې ځو، قائد اعظم پسې رال، قائد اعظم ورته وایي داسې چلو کې دا فیصله لیکلې ده هغوی، دا د هغه د ذهانت الله پاک چې کوم دی انسان له دوره ذهانت ورکړی دی، هغه ورته وایي داسې چلو کې 22 فوټ په دې باندې تاسو خپل آبادیو کې او دا 3 فوټه پرېږدئ، او هغوی ته ووایي 3 فوټه به زمونږ پاتې ده، 3 فوټه د پاسه ځان له دیوال وخېژوئ. بس چې هغه چې کوم دی نه هغوی وړه عدالت ته خبره چې دوی موږ له ځای نه راکړي، نه ورته وایي نه زما موکل خو دوی منې کوي نه، خو تاسو د هغې ناپ والې 22 فوټ ځای موږ آباد کړی دي مسلمانانو، 3 فوټه زمونږ حق پاتې دی، دا 3 فوټه حق خو موږ دوی له نه ورکوو، د 3 فوټه د پاسه د په هوا کې ځان له دغه ووایي د بنیاد ووایي بس خېجئ دې ادک شانتې پاتې شي. نو هغه چې کوم دی نو ورسره دا کار وکړه چې بای دا کیدی نشي چې په دې کې رضا نه د دغه د طرف نه د زنانه د طرف نه او زنا وشي. په دې وجه الله پاک حکم وکړو چې کله تاسو دا زانی ښځه او زانی سړی دی باندې ثبوتونه راشي، ثبوتونه خبره بیا وروستو را روانه ده، به که خیر په هغې کې بیا کوو. نن مې په صرف تاسو ذهن ته خبره راوسته چې د دین دومره واضحه حکم دی، نو که چېرې دي واده کړي خو بس سنګسار یې کې، او که ناواده کړي یو یا دواړه نو د ناواده کړي دپاره بیا سل دورې دی، که ژوندی پکې پاتې شه او که مړ شه پکې. اوس دا یو جدا خبره ده چې په دې کې 2 مسلکه دي چې یو پکې د امام شافعي صاحب دی، یو زمونږ د امام صاحب دی. زمونږ امام صاحب وایي بس دا سل دورې والا کافي دي، او امام شافعي صاحب وایي نه دی بیا جلاوطن کې بیا د کلي نه وباسې. نو مفسرین وایي دا ولې امام شافعي صاحب داسې ویلي دي؟ هغه وایي چې په هغه زمانه کې خو دومره عام خلک خو ټول خو داسې نه وو که نه چې هغه به زنایان وو، هغوی ته به په دې باندې ځان بدې نه ښکارېدو چې په دې به یې فخر کوو. نن سبا خو پې فخر کوي، بل ته یې کیسې کوي. دا کیسې کولې د دې رفاسه جرم دی. نو هغه وایي چې دته به بیا خلکو دې صرف د یو کال دپاره بار وباسې، دته به بیا خلک چې چا سره مخامخ کېږو وایي دا هغه سړی دی که نه هغه سل دورې چې په سزا په زنا کې والی و. نو هر یو کس به ورله پیغور ورکوي، نو کال پس به د خلکو خبره لګوي راشي خیر دی کال پس دې راشي، خو یو دې چې کله سزا وخوري یو کال یې د کلي نه بار ولېږي. نو که چېرې دې واده کړي ښځه یا سړی، نو بیا که سړی چېرې واده کړي او هغه په زنا کې ونیسلی شه او هغه باندې ګواهان رالو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی ترمذي شریف مونږ انیک د ما نن ووی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو په جرمونو او په سزاګانو کې تاسو رحم وکړئ. غلطي هغه په جرم کې خیر دی خو په سزا کې غلطي مه کوئ. یعنی مقصد د هغې نه څه دی که یو سړي ته لږ هم لاره جوړېږي چې بایي دې پکې بري کېږي، بس هغه له چې کوم دی نو هغه ته نصیحت کوي، بایي توبه وباسه او هغه مه ګیروي. ځکه چې د انسان عزت ډېر خوږ دی، عزت یو پیره والوځي بس بیا الوتي چې ته وروستو بیا وایې نه دې کیس کې خو بایي دا وه چې دې پکې بري کېدی شو او دا پکې جج غلطي وکړه، نه غلطۍ باندې به بیا هغه ډېرې سزا خوري. زمونږ دین دومره د امن دین دی، چېرې لار والا خیر دی ورکې چې دې بیا دا کار نه کوي. خو که د باندې 4 تنه راغونډ شو نو مقصد دا دی انټرنیشنل دی، دې بار کوي. الله پاک یو کتاب کې ما لیدلي وو چې تر 40 پیرو پورې چې دی یو ګناه کوي الله یې پټ ساتي، خو چې د 40 نه پې دی ورواړي بیا الله پاک ښکاره کړي.
نو دا د باندې چې څلور ګواهان راځي د در سترګو نه حیا وته ځکه پې راځي نو سزا قابل دی او سزا به ولې څنګه ورکړي الله پاک وایي بیا دې چې کوم دی نو راولئ ولا تأخذکم بهما رافة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر وليشهد عذابها طائفة من المؤمنین دی یو ډاګي ته راولئ خلک پې خبر کړي چې ټول خلک یې وویني چې دا څنګه سړی دی او که سړي بس کمیس دې نه وباسئ صرف کمیس او په کاڼو کې پټ کړئ چې سا یې وځي او که ښځئ نو ښځې نه صرف اضافي کپړې یعنی هغه د هغې چې کوم دی نو صادر شو سر به پټ کړي وله په سرپیچک باندې لوپټه به دې نه لرې کړي او تر سینې پورې به وله کنده وکنې او د هغې نه پس به بیا سنګسار کړي الله پاک وایي په دې باندې به تاسو بلکل چې کوم دی نو زړه ښکته پورته کوئ نه دا زما مخلوق دی زه به ستاسو نه سیوا خفه کېږم خو دی ګناهګار دي د دنیا د خلکو دپاره دا عبرت دی او دغه سزا دی چې په دنیا کې ملو شوه د آخرت دپاره دی سپین باز شو بس د په دنیا کې سزا وخوړله بس دې صفا شه د دې ګناه نه د په آخرت کې د ده لپاره بیا عذاب نشته بس په دنیا کې وسکله او چې په دنیا کې ونه سکله آخرت کې به بار بار سکی الله پاک وایي الزاني لا ينكح الا زانیة او مشرکه زناکار سړی به هیڅ چرې زنا نه کوي خو زناکار ښځې سره او مشرکتن یا مشرک ښځې سره ځکه چې د انګریزانو خو تاسو ته پته راپایي کې او په زناورو کې خو فرق نه هغوی خو د کپړې هغه قیمت هم کم کړی دی د یو ګز کپړې نه چې کوم دی نو کمیس پرتوک دواړه کېږي او په موږ تاسو باندې هم لاګو کوي یعنی بلکل د ځان نه زناور جوړوي بلکې جوړ کړی دی نو په دې وجه الله پاک وایي دې چې کوم دی نو زناکار سړی زنا نه شي کولی اصلي ښځې سره خو زناکاري سره به یې کوي تاسو وګورئ که نه ډمان د چا سره واده کوي ډمه به ګوري ډمې چېرته چې کوم دی نو هغه سم سړي سره واده کړی دی نه ابه ډم ګوري د خپل دغه چې کوم دی نو پوزیشن او د خپل محفل خلک به ګوري والزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک او زناکاره ښځه هم نه خوښوي سم سړی بې ګناه سړی خو زناکار به خوښوي او یا به مشرک خوښوي چې کافري چې په دغه وخت کې د هغه کافرانو نه مقصد چې کوم دی نو هغه د مکې کافرانو چې په هغې کې به چې د کمې ښځې نن سبا چې کوم لکه څنګه چې هیره منډي چلیږي نو هغې به په کور باندې جنډه لګولې وه نو دغه جنډه به د دې خبرې نښه وه چې دلته کې تپوس مپوس نشته صرف پیسې دي وحرم ذلك على المؤمنین دا قسمه ناپاکي دا قسمه پلیتې او ګنده ښځې او سړي دا د مؤمنانو سړو او ښځو دپاره جایز نه دي چې هغوی ورسره نکاح وکړي د دې نه مقصد دا نه دی که نکاح ورسره وکړه نو نکاح یې نه کېږي نه خو الله وایي دا د ښه ونه کړو د حیادار دی کیدی شي دې ځان سره بې حیا کي نو په دې وجه حیادار ښځې او سړي له دا نه دي پکار چې هغه داسې بې حیا سړي او ښځې سره نکاح وکړي بسم الله الرحمن الرحیم سورة انزلناها دا سورت نازل کړي دي مونږ او فرضناها لازم کړي دي احکامات د دې وانزلنا فيها آیات بینات او واضح کړي دي پکې احکامات لعلکم تذکرون چې خلق دې نصیحت والی الزانیة والزانی زناکار ښځه او زناکار سړی فجلدوا ودي والی شي کل واحد منهما هر یو کس د دې نه چې جرم پې ثابت شي 100 جلده سل درې ولا تأخذکم بهما رافة او ترس په مکوي فی دین الله د الله د حکم موافق ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر که ایمان ساتئ په الله او په آخرت وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین او راغون کې د دې سزا ته یو لویه ډله د مؤمنانو الزانی لا ینکحها الا زانیة او مشرکه زناکار سړی زنا نشي کولی خو زناکار ښځې سره یا مشرک ښځې سره والزانیة زناکاره ښځه زنا نشي کولی لا ینکحها زنا نشي کولی الا زان او مشرک خو زناکار سړي او مشرک سړي سره وحرم ذلك علی المؤمنین او دا بې حیا حرام کړي شوي دي په مؤمنانو سړو او ښځو باندې